د پاسپورت یو نه اپډیټ راغلی دی. دا اپډیټ تاسو د ټول د پاره دی. کم کسان چې پاسپورت لري نو دا د هغو لپاره لازم دی ځکه سبا ورځې دا مشکله چې دا تاسو ته هم راتلی شي ځکه د وزیر اعظم په وینا باندې چې دی وزیر داخله 50,000 پاسپورتونه چې دی هغه بلیک لیست کړي دي او په راتلونکي وخت کې چې دی هغه نور هم بلیک لیست کولی شي. لکه ستاسو پاسپورتونه چې دي دا به کار نه کوي. تاسو په یو ملک ته چې دی تللی به نه شئ. ستاسو پاسپورت چې دی هغه مکمل کینسل کولی شي چې تاسو دوباره ځان له بیا پاسپورت چې دی دا جوړولی نه شئ. د سره وجې نه دا کار کړی دی. کم کسان چې په غلطو طریقو باندې بهر ملکونو ته ځي یا کم کسان د هغه ځای نه ډیپورټ شوي دي لکه د ملک ته واپسي رالیږلی شي د 2017 نه والا د 2025 پورې چې کم کسان راغلي د هغې کسانو پاسپورټونه چې دي هغه بلیک لیست شوي دي. لکه بلیک لیست چې دی هغه وربشي دي. ځینې کسانو پاسپورټونه چې دي دا پکې کینسل کړي دي. نو په دې کې ځینې داسې کسان دي چې د هغو په پاسپورټونو باندې ویزې لګېدلي هغه په صحیح طریقه باندې تللي خو د هغه ملک نه واپسي رالیږلي دي. نو دی هغه هم په هغه لیست کې چې دی وربشي دي نو د دې پاسپورټونه چې دی هغه بلاک شوي. نو کله کومو کسانو پاسپورټونه داسې بلیک لیست ته وربشتی شي نو تاسو داسې چل وکړئ چې خپله ویزا خپل ټکټ هر سره چې دي دا د ځان سره ساتئ. د هغې په تر باندې دا تاسو واپسي چې دی د بلیک لیست نه ایستی شئ. بل لا کم کسان چې د هغه طرفونو نه راځي نو هغه د خپل هر سره چې دي کم کاغذونه ورسره چې هغه محفوظ ساتي که سبا ورځې دا مشکله تاسو ته راشي نو تاسو د دې مشکل نه واپسي وتی شئ. حکومت چې دی په دې باندې اکشن اخیستی دی. 50,000 پاسپورټونه چې دي هغه بلیک لیست وربشتي دي. نو دا ستاسو د ټول لپاره لازم دي چې دغه شیزونه د ځان سره ساتئ داسې نه چې سبا ورځې تاسو هم بدې کې پساو شئ.